نو نن په باجوړ کې ډېر زیات کسان په دې دماکه کې دا شهیدان شو. نورونو لږ سوچ به وکړو چې یاره دوی قتل کړی که دا زناکار او که نه دا مرتد شوي ولې د یو مسلمان وینه بېځایه توی شي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت بقتل المصلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د منځګزارو په قتل باندې ما ته حکم نه دی شوی. یو انسان چې وجنې نو د هغې د وجلو دپاره درې طریقې دي. یا به دې قاتلې څوک بې وجلي نو د هغې په وجه باندې به دې قصاص کولی شي، خو هغه هم د حکومت کار دی، قصاص به غالي. ځکه که یو د خپل قاتل نه قصاص اخلي، هغه وجني، هغه به دې وجني، نو دې سره هغه فتنه نور هم زیاتېږي. او دویمه دا ده چې انسان مرتد شي او هغه اسلام او ایمان پرېږدي نو هغه وجلی شي، هغه هم د حکومت کار دی، حکومت به وجني. او درېیمه دا ده چې انسان واده کړی وي او هغه یو زنانه سره بدکاري وکړي او په هغې باندې ګواهان موجود دي، په موقع لیدلي، هر څه لیدلي، او هغه ګواهان عادلانې ګواهي وکړي، نو بیا به هغه سړی سنسارولی شي. هغه هم د حکومت کار دی، بغیر د حکومت نه به دا کار یو انسان نه کوي، ځکه فتنه او فساد جوړېږي. نو نن په باجوړ کې ډېر زیات کسان په دې دماکه کې دا شهیدان شو. نورونو لږ سوچ به وکړو چې یاره دوی قتل کړی که دا زناکار او که نه دا مرتد شوي ولې د یو مسلمان وینه بېځایه توی شي. د دنیا دا زندگی ده دا به تیره شي. یو انسان سره کمال او دولت ډېر زیات دی، خو دا زندگی به تیره شي او د مسلمان د وینې به الله تپوس کوي، ځکه دا وینه به د دې قاتل او د جنت په مابین کې حایل واقع کېږي چې پر دې وینه دې تویه کړه، نو د هغې به د رب العالمین تپوس کوي. نو په دې باندې مې ډېر زیات زړه خفه شو او د ملګري راته ویل چې راته داسې مختصره غوندې کلیپ پې وکړه. ما خو ورته وویل زما طبیعت هم ټیک نه دی، د مې ډېر زیات زور واخیسته. او بس دعا به کوو چې رب العالمین دې زموږ د دې ښکلي وطن حفاظت نصیب کړي او الله یې د مسلمانانو حفاظت نصیب کړي. او دا باجوړ کې چې کوم کسان په دې دماکه کې شهیدان شو، رب العالمین دې د هغوی وارثان له صبر ورکړي او د آینده دپاره د الله پاک زموږ د عمل د دماکو نه او د قتل و قتال نه الله محفوظ کړي. بازارونو کې د الله چې کوم دکانداران دي د هغې حفاظت وکړي، چې کوم ماشومان دي سکولونو کې الله یې د هغې حفاظت وکړي، چې کوم منځګزاره دی الله یې د هغې حفاظت وکړي، چې کوم نوکر پیشه دي او نوکران دي رب العالمین دې د هغې حفاظت وکړي. او د قتل د قدم اخیستل دا ډېره زیاته ګناه، عظیمه ګناه ده. یو انسان له مسلمان له نه دي پکار چې هغه داسې قدم کېږدي چې د بل مسلمان هغه وینه توی کړي، اخر مرګ دی، رب العالمین به تپوس کوي. دا خو دنیا د یو انسان نه به ګناه وشي، نو چې کوم سړی ګناه وکړه نو مرتکب د ګناه کبیرې څه کافر خو نه دی، دا هغه ولې وجنې مسلمانانو وطن ته که یو کافر هم راغی هغه له بادشاه امر ورکړه نو هغه سړی هم نشي وجلی، هغه په امن باندې راغلی دی، نو بیا د مسلمانانو وجله او دې کې څونه خلک شهیدان شو. الله پاک دې زموږ د دې ملک حفاظت نصیب کړي او دا چې څومره فتنې او فسادات دي رب العالمین دې د دې نه زموږ دا ملک دا محفوظ وساتي. آینده دې الله داسې واقع پېښه نه کړي او د دوی وارثان لري الله پاک صبر ورکړي. او زموږ زړه مې ډېر زیات دردمند دی، بلکل داسې یم، زړه مې ډېر زیات زور واخیست. یا خدای پاکه زموږ د مسلمانانو وینې کله په بازار کې تویږي، کله په جومات کې تویږي، دې خوا بلا پولیس والا جزال شهیدان شو، دې خوا نور چې ګورې هغلته په فوج باندې دماکه وشي هغه شهیدان شي، دې خوا په سکول کې ماشومان شهیدان شي. اخر څه ګناه ده؟ خو زموږ د عمل ته الله دې حفاظت نصیب کړي. او چې کوم کسان د ملک دشمنان دي هغه په ملک کې دننه دي که هغه د ملک نه بار دي، که د هغوی ژبه خوږه ده او که د هغوی ژبه ترخه ده، الله ته معلوم دی. الله دې ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نه الله دې په خپل قهر تباه و برباد کړي. او د دغې ظالمان نه دی الله زموږ د دې ښکلي وطن پاکستان حفاظت نصیب کړي.
او دغه وارثانو مړو چې کم شهیدان شو د هغې وارثان لري الله پاک صبر جمیل ورکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.